بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه امیر نوشاد د دې علاقې د یو سوشل ورکر په حیثیت سره کار کوم. نن چې راکومه مونږ ډیپو صاحب له ایس ډیپو صاحب له او مشرف ګل له او دا دوی له کوم تکلیف ورکو د دې علاقې دوی د فارست دپاره کار کوي. نو د دوی دا داسې خبره ده چې مونږ د 2014 نه کله نه چې د پی ټی آی حکومت شروع دی او عمران خان صاحب د بوټو د لګولو او د هغې زور ورکوي، نو هغې په مونږ کې مې یوه جذبه پیدا کړې ده او د هغه جذبې لاندې مونږ په خپله دا کوشش کوو چې هم فارس محکمې د هغوی ته هم دغه دپاره وایو کوششونو دپاره چې زمونږ سره ملګرتیا وکړي او ډېره زیاته ملګرتیا را سره کوي. بالکل کم ډیپو چې کم د کنزرویټر پورې ټول راځي تپوس کوي. خو کله د 14-15-16 کې دا مونږ کم پلانټیشن چې محکمې کړی نو د خوشحالۍ په وجه باندې او دې علاقه کې د اشکاړانو په وجه باندې کم نختر چې مونږ لګولي نو لکه ونه شو کم وشو، نو بیا دویمه پیره باندې بیا مونږ کوشش وکړو هغې باندې اوس په درېیمه پیره باندې مونږ 2 قسمه بوټي لګو، نختر هم لګو او ورسره لاچي هم ګډه وډه لګو چې د دې علاقې د ښایست چې دی دا بحالي او د دې نه خو نورې پیدې ډېرې دي. په دې وخت کې زه دا د دغې ذکر نشم کولی، ټیم لږ دی، خو زه د فارس د محکمې انتهایي شکرګزار یم چې هغه په هر وخت د ګنټو په حساب سره زمونږ سره مدد کوي، مونږ له راځي زمونږ چې څومره زمونږ لکه مونږ چې 1 قدمه نو هغه را سره 10 قدمه دي. نو په دې باندې مونږ چې کوم دی نو د فارس د محکمې د ډیپو صاحب د ایس ډیپو صاحب او د خاص کر اسرار صاحب ته چې کله موقع ورکو، اسرار صاحب خو دې دپاره راغواړو چې یاره زمونږ د اواز دومره ورسي چې هر سړی د هر سړي نه امیر نوشاد او د هر سړي نه د فارس سړی جوړ شي او د دې ملک کې بوټی ولګوي، هغه که په هر ځای کې لګوي، که په کور کې لګوي، که په لار کې لګوي، که په غر کې لګوي. د بوټي د لګېدو سره سره مونږ وایو چې بوټي لګول خو اسان دي خو د هغې حفاظت ګران دی. نو مونږ فارست له چې کله مونږ د دوی له تکلیف ورکوو دوی سره خبره کوو چې د بوټي حفاظت وشي، نو هغه دوی زمونږ سره کوي او مونږ په خپله باندې بالکل ډېر زیات زما خو بالکل د دې نختر او دیار او د دې بوټو سره یو داسې لګاو دی چې د ګلاب د بوټي نه مې هم ډېر زیات خوښ دي. ولې چې د دې نه کومې پیدې دي ماحول ته چرین ته پرین ته، نو هغه زمونږ د ټولو په دغه باندې د ټولو خلکو په ذهن کې لانې دي. که چېرته چاته معلومه شوه چې د دې ونې ماته څونه پیدا ده نو دا به د خپل دشمن په کور کې ونه نالئ، خو د دې به حفاظت کوي. خو دغه دا دی چې یاره مونږ ته لکه ټولو خلکو ته د دې علم نشته چې یاره د بوټي اهمیت په علاقه کې په ماحول کې څومره دی. نو د دې د وجې نه مونږ د دې ټول ټیم ته زه د دوی شکریا ادا کوم. بهرحال دوی د په یو مصروفیاتو په وخت کې ډېر زیات د ډېر مصروفیات دي په هغې کې راغلي دي. مونږ به دا کوششونه کوو. اوس خو ډسمبر دی د خیر سره او را روان کال به مونږ زمونږ د علاقې خاص کر د ادینزو به زه په دې مناوم چې دا به د بوټو کالي او مونږ په ادینزو کې یو اسپتال، یو سکول، یو جومات، یو کور به نه پرېږدو چې په هغې کې بوټی دی. دا به زما کار دی. دې دپاره ما خصوصي نرسري جوړه کړې ده. په هغه نرسرۍ کې په دې وخت کې یو 7 لاک بوټي دي. مونږ به پکې نور هم کوو او دا د دې قوم او د دې علاقې او د الله پاک د نورو مخلوقاتو دپاره دا زه دا کار به مونږ کوو. شکریه.